د دې ماشوم مې یوه خبره ډېره خوښه شوه. څه وایي تا ته پته ده؟ تاسو ویډیوګانې کتلي دي که نه؟ چې وایي 100 رونه مې وی 100 او څه مې ډېرې پیسې الله راکړې وې او صرف په دې غریبانانو کې مې تقسیمولې. الله اکبر کبیره. دا صفت نه دی، دا ګوره د بهترین د کور د تربیت نشانی ده. الله دې دا هم ویلی شو چې بس مړه دا دی او پلانې او ډینګرې او نور څوک دي نه چې صرف زه یم او زما کوروالی. نه، فریاد یې کړی خو د هغې سره نور خلک هم ډېر یاد کړی دی. او 100 رونه چې مې شوي ټول غریبانانو کې چې دا پیسې تقسیموم که نه او څومره ښه به وې. او د غریبانانو د مرستې څه کړې ده؟ اشاره یې کړې دی. الله نو ګوره داسې ماشومانان نه دي، دوی په زړه ډېر پاکي ښه، خو بیا هم په زړه کې دا غم او درد شته چې د غریبانانو سره مرسته منډه وال څه دي؟ الله دا په کار دي. زموږ معاشره کې ډېر مالدار ډېر کره خلک دي، والله د خپلو پیسو نه بالغ ساس کړی، ماښام مو د سملي او سار دې راپاسي. ای د الله بندګانو د دې غریبانانو مرسته پکې کوئ، مرسته دوی سره منډه ترړه وښئ. امجد صاحب تاسو پیژنئ، الله دې عمر کې برکت واچي، ډېره منډه ترړه وئ. بهر کې دې یوې خبرې زه ډېر متاثره کړی یم چې رونه مې ډېر وې او په خپلو لاسو م غریبانانو که څه کولې، دې خلکو سره م دا پیسې تقسیمولې. الله دا صفت د هر چا په کار دی چې راشي، او چې دا صفت ځان کې راوستو که نه، یاد ساته والله چې رزق به دې نه کمیږي. بس خو الله دې موږ کې دا صفات راولي چې زکات څوک بسیط طریقه ورکوي که نه، یقین وکړه دنیا کې به غریب سړی نه وي. خو بس الله دې موږ معاف کړي.